الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب صدقت يا رب العالمين. مخکی آیات کی اللہ رب العزت فرمائل فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وی الله رب العزت وی ماته دغه بنده بچ کو دا کم چې مرد کامل مرد مومن حضرت حزقیل سے دې مې ته بچ کو او چې دې مې ته بچ کو نو دی باندې مې احاطه وکړه په بد عذاب سره یا راگیر میں کلو یا نازل میں کو پدی باندے بد عذاب. اللہ رب العزت دغا او فرمائل نو دیے پا اوبو کی غرق. د دی فراعنه چې دا کم لاشونه دی په دې کې خاص کر د فرعون دا چې دی نو تواتر ته دا خبر اگر چې بعض علماء ته کیسه وغیرہ بعض محققین د زمانه خدا وی چې دغه لاش دا اوس چې کم دینو دا د فرعون وغیرہ نه دی خو خیر نور علماء بیا فرمای چې نه دا خبره تواتر ته رسیدلې ده چې دغه لاش چې کم دی دا د فرعون دی دغه پروت دی. نو الله رب العزت فرمای النار یقینا دا اور یعرضون پیش کولی شي دوی علیها په دی اور باندې غدو او عشیه سبا او ماخام سبای او ماخام چې دی په دی اور باندې پیش کولی شي یعنی د اور د عذاب د دوی ته ورکولی شي. خلقو بیا الله رب العزت فرمای و یوم تقوم الساعه او فورزی د قیامت به هم نو معلومه دا شوه چې النار یعرضون علیها غدوا وعشیا د دې تعلق د دنیا سره شو و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب د دې تعلق د آخرت سره شو. نو الله رب العزت فرمایي چې د دنیا په ژوند کې یعنی دلته چې لا دنیا آباد ده چلیږي په دې کې په دی باندې عذاب چې دا پیش کولی شي او آخرت کې به هم دي ته عذاب دا ورکولی شي. اوس د دنیا دا حساب زنه یادوم چې ګنېغي ژوندي دي دکه شان څنګه چې عام انسانان ژوندي بلکې دینه مراد مې داره چې یعنی دا دنیا لا قیامت چې ترسو قیامت کبرا غټ قیامت قائم نه تر هغه پورې دی له دغه عذاب ورکولی شي او دا پیش کی. نو بیا د خلکو د انانیت مسله جوړه کړې د انانیت مسله ده نامه والا کیسه ده چې من هم چودی گری نیست زمنګ دام او هغه طرف ته ډلې را لګېدلې دي نو لویه کیسه ته جوړه کړې د عذاب قبر او بلکې نو مې ول بیا د عقیده ورکړې عقیده د عذاب قبر اسانه مسله د ګران نه د قران دواړه الفاظ استعمال کړي دي. قران یو ځای کې و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون بس دغه یو پرده د تاسو په دې نه پوهیږئ د پردې شاته کم نظام دی څه چلیږي څنګه دی د قیامت پورې چې سړی مړ شي یو پرده ده د پردې زندگی ده. حضرت شاه صاحب جواب ورکړي لکه مثال یې داسې دی یو کمره ده په هغې کې یو موده دی بله موده دی یو شان خوب ویني بل شان ویني بل شان وي یو پکې اوچتېږي را خلاصېږي چې بی دا د اور ته ویشتم دا د پلانکي زه دغه دی چې دی سپې راپسې شوی دغه دی چې دی بل وایي ګیا مې ورېبله بل وایي دا مې وکړه خو درې واړه د یو بل د حالاتو نه خبرېږي او په یو خولې راماتي په یو شان په یو بل شان دکه شان د برزخ د حالات ته موږ و تاسو ته نه خبرېږو بس آسان حساب کتاب لو یا خلقو ته د انانیت مسله جوړه کړه. النار یعرضون علیها الله وی چې بس عذاب په پیش کی د عذاب چې د اور دی په دی باندې پیش کیږي یعنی د عذاب دی ته ملاوی بس کیسه ختمه. بیا خلقو ته دونه دغه جوړه کړی ده
چې بای جسد مثالی ولا ثابتین او چا خو په هغه ټیم جوابات کړي نه د هغې د وجه اوس خلکو هغه راټینګ کړي نه. که چېرته یو کس د قبر ته ښکته کړی شه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې یا دا قبر د جنت د باغیچو نه یوه باغیچه ده او یا د جهنم د کندو نه یوه کنده. د اسانه مسله هم دغه قبر بلې نه یاد کړي چې ته به دلته اوس چې دی کره شو دغه نه ګاډۍ ډاکې څه کې لیین ته چې دی قبر پخوم. تاسو کوم قبر پخوئ دغې ته لاندې وتې نه دغه قبر دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سورلی مبارکه تېرېدله په هغې باندې ناستو هغه ویارېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د قبر مړي ته عذاب میلاویږي. حدیث مفهوم دی. ما به د الله نه سوال کړو تاسو به د عذاب لیدلی بل حدیث کې راځي خو که ما سره دا یاره نه وه چې تاسو به بیا د دې یارې د مړي نه خښوئ نو دا کوم ځای کې خو دغه قبر کې عذاب میلاوېده که نو په دې دا تا سره چې ته مقبرې ته لاړ شي که نه نو دا په چا باندې جنت دی او په چا دوزخ دی. الله ټول مسلمانان له جنت وګرځوي. الله دې موږ د دوزخ نه بچ کړي. نو بهی دا ګرانه مسله نه ده اسانه مسله ده. یوه خبره دا شوه. بله مسله د برزخ شوه. توجه دې خوا ساتئ یو خوا بل خوا مه ساتئ. یو بله مسله د برزخ شوه. مثال په طور یو کس دی هغه په اوبو کې ډوب شو پورزې شو وسوځولی شو. مثال هندوان دي دا نږدې سوځوي مړ. یو کس دی په توپه والوزي په بل څه کیسې ختمه شوه. الله وی ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. الله ته په دې باندې قدرت کامله ده چې ته د الله قدرت مانی نو بیا پکې دې کیسو ته څه حاجت شه. اوس دې خوا بیا زمونږ دې سم زور ورکړی چې نه نو حاجت نشته په دې کې جګړې ته وایي. الله رب العزت وی د پردې شاته دغه زندګي ده که دې د چا په ججوره کې پروت دی که دې د شیر په معده کې پروت دی که دا بل چې دی پرزه په سمندر کې پروت دی پرزه په بل ځای پروت دی. الله وی دکه ځای کې دته خپل عذاب او ثواب دا وررسي. دا زمونږ ایمان دی عقیده هم ده. ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. اسانه مسله ده. نو که یو بس اسانه مسله ده جنگ جګړې به د څوک نه کوي. خاص کر دا د شاړو طرف ته دا کیسې ډېرې زور کوي او بیا زمونږ دا چې دیم پکې اخته شي نور هم پکې الله دې وساتي. بس اسانه مسله ده. که څوک په دې قبر کې هم د عذاب ورته ملاویږي روح ته ملاویږي بدن ته ملاویږي یو بل سره تعلق روح به علیین کې وي تعلق به د بدن سره وي او په سجین کې تعلق به د بدن سره او که یو کس ټوکړي پروت وي په دې قبر کې دی نه الله ته دا قدرت شته هغه ته به د عذاب او د ثواب چې دی باقاعده به مخصوصي کار ځای کې پروت وي او د قیامت پر ورځ به دکه پرزې راغونډي. الله هم دې بچ کړي د عذاب. اسانه مسله ده. النار یقینا دا اور چې دی یعرضون دی پیش کولی شي علیها په دې باندې نو هغه خو مجسمه پرته ده صفه په مخامخ پرته ده او ولله ګوري خلک عذاب نه ملاویږي ظاهرا. نو ګوره ته په دې نه پوهېږي تا ته الله نه ښایي په هغه باندې هر څه تېرېږي خو ته پرې نه پوهېږي. دا برزخ معامله ده که پرده ده پیش کولی شي په هغې باندې غدوم او عشیه سبا او بیګا او یومه په هغه ورځ کې تقوم الساعة چې قایم شي قیامت د قیامت پر ورځ بم ادخلوا یقال لهم نو ویل بشي دوی ادخلوا داخل شي آل فرعون آل د فرعون اشد العذاب هغه سخت عذاب ته هلته بیا دا خبره ورته وشي چې هغه سخت عذاب ته داخل شي. الله مې وساتي. وَإِذَا بَهَغَ وَحْكِ يَتَحَاجُّونَ چې دی به جګړې کوي فی النار په اور کې فیقولون وسوبوای الضعفاء کمزوري د دي للذین هغه کسانو ته استکبروا چې تکبر کړی دی لوی کړی دا کمزور به وایي چاته هغه چا چې تکبر کړی دی. ان چې یقینا منګه کنا لکم تاسو لرا تبعا تابعدار تاسو تابعدار فهل انتم نو آیا یہ تاسو مغنونا لرکون کی عنا زمننا نصیبا حصہ من النار دورنا. اے کاکا دی بور لوی چې من خوستا کار کنام تاوی من به در پسې شاته आवाज کو چې مشر اشاره کو در پسې یو قاعده اشاره کو من در پسې یو او مختلف ناری دا خپل من ستا کار کنانو تا پسې
ته زمونږ قائد وي، ته زمونږ مشر وي، ته زمونږ بابا وي او ته زمونږ چې دی ملي مشر وي او ته زمونږ رهبر وي، سیاسي مشر هم یوه. ته زمونږ مذهبي پیشوا وي، تا وي چې بهی ما ته سجده وکړې موږ تا ته کړې، تا وي بت ته وکړې موږ بت ته کړې ده. بهی تا موږ ته وي چې پلانکي سپین دی موږ وي سپین دی، تا وي دروغجن دی، تا وي موږ وي دروغجن. تا لم خپل مشر ویلو، تا لم خپل خدای ویلو، د خدای په مقابله کې نعوذ بالله من ذلک. نو چې دا هر څه مو ویلو نو دا کارکنان به راولګي، دا مریدان چې بې ځایه مریدان وي ښه دا سم نه ګوره، سم ورپسې به خولې نه اړاموي. دکه شان چې دا بې ځایه پیروکار وي، دکه شان دا بې ځایه چې د چا تابعدار وي. نو الله رب العزت فرمایي فیقولو، نو وبوایي الضعفاء، دا څه شي دا غریبانان، دا ضعیف خلق، دا چا چې تابعداري کړي للذین هغه کسانو ته استکبروا چې هغې تکبر کړي، لویې کړي، سرداران وي. انا کنا لکم تبعا، یقینا موږ خو ستاسو تابعدارو. فهل انتم مغنون، نو آیا یې تاسو چې لرې کې زموږ نه نصیبا څه حصه، مغنون لرې کوونکي عنا زموږ نه نصیبا څه حصه من النار، د اور نه څه حصه به رانه لرې کې. نو دغه اور بیا دا د انسان نه لرې کېږي، بل څوک یې ته نشي لرکولی. که مسلمان وي او د الله بیا اجازت وشي نو سپارش به کېږي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به کوي، اولیاء به کوي، صحابه به کوي، دا ټول طبقې دي مختلفې. الله رب العزت ته موږ لم توفیق راکړي. نو خبره دغه ده. او نور بیا کیسه روانه ده. او اخوا جنت ته دی په مقابله کې، نو هغه د مزو ځای دی. الله رب العزت ته هغه را نصیب کړي، پراخه جنت دی، پراخه جنت دی. خو موږ کوشش زیات تر جهنم لکو، کوشش زیات تر دې لکو چې دا راته حاصل شي، د جنت کوشش نه کو. الله دې موږ بچ کړي. هغه مولانا بجلیګر رحمه الله فرمایل وی دا هغه بیاناتو کې شته وی هغه یو کوچې نو هغه بل وی یا لکه وی هغه ولې دوه سخته یخني ورته ناستو لکه دا اوسنۍ چې یخني د تاسو پکې د سارې مانځه نه هم یاریږي. نو وی چې یا بل وی چې یا لکه وی هغه ولې چې ولې که عادي د خدای بخلي ماماجي وی که عادي د خدای بخلي نو اوس به جنت کې ناستې ورته به لاس ګرمئ. نو هغه چې جنت کې به هم چېرته اور وي هغې ته به اوس لاس ګرمئ. نو داسې کار دی هلته بیا اور نشته. عشا صاحب ته چا ووي وایي زه به چې دی جنت کې به چیلمي که نه هغه ورلې نشته. نو دا څنګه جنت دی ته خو وایې چې ته هر څه به پکې هغه ورته وي به خو پکې اور بلولو له به دغه له ځې جهنم ته به ځې. نو خبره داسې ده ښه الله هم دې وساتي. نو خبره داسې ده چې به جنت د مزو ځای دی نو هغې له کوشش پکار دی الله دې را نصیب کړي. قال الذین نو وویل هغه کسانو استکبرو چې دي تکبر کړي دا لوی هغې به ورته څه ووایي هغې به ورته ووایي دا مشران چې کومي انا کل فیها یقینا من یو مولانا بلیګر صاحب یو پیره مې تقریر کوي د جنت دا خبره مې پکې کوله نه یو دغه شانتي یو عام کس ساده شانتي راغی لیونی شانتي وي تبر ورسره وایي ما ته چې استاد ځان لري کار کوي د جنت مننه دا کیسې پرېږده ټول مې له دړې وړې کو کسان جهنم ته تیارول رالیږي چې ورځو راته وایي چې کسان تیارول چې ورځو الله مې وزادي دا خپله ځان تیاری. قال الذین نو وای هغه کسان استکبروا چې تکبر یې کړو انا یقینا منګه کلن فیها ټول یو پدې کې نه دا مشران ورته وای دا سرداران چې دا منګ به داسې د عرش په د منارې لاندې ناست یو خو منګ هم در سره په اور کې یو که نه انا کلن فیها په یو ځای کې یو که نه خو څنګه چې تاسو یې دغه شان منګ یو تاسو هم په اور کې پراته یې منګ هم په اور کې پراته یو. قال الذین نو به وای هغه کسان ورله استکبروا چې تکبر یې کړی دي سرداران دي انا کلن فیها یقینا موږ ټول یو په دې جهنم کې ان الله یقینا الله رب العزت نو تاسو ولې بیا خبره کوي چې د کام سره غرق شي نو غرق نه کنه ان الله نو غي ورته راځه موږ په کام باندې داسې غرق یو. ان الله یقینا الله رب العزت قد حکم فیصله کړی ده بین العباد په منځ د بندګانو کې ګوره څنګه خپل خبره ورته وکړي راځه زموږ دای فیصله شوی ده بس موږ دې تر دې کړی یا خواطرې دي. وقال الذين نوبويها كسان في النار چې په اور کې دي لخزنه جهنم خزان چې د جهنم ته داروغه ته بوي نوم به سي مالک یا مالک بل ځکه قران کې راځي هغه ته بوي 19 فرشتي دي سوري 19 فرشتي دي مشران افسران او دا غیلاند بزرګونو فرشتي دي
مالک علیہ السلام وقال الذين نوبوها کسان فی النار چې په اور کې دي لخزنه جهنم داروغه د جهنم ته ادعوا ربکم دعا وغواړه در خپلنا یخفف عنا چې آسان کړي زمنګنا یوما په دغه ورځ باندې نو د جهنم پرشتي ته وای هغه مشرتا وای زمنګ د پر دعا وغواړه خان اوس درته دعاګانې را یاد شوي یخفف عنا چې آسان کړي په من باندې چې لري کړي زمنګنا کم کړي زمنګنا یومن یورز من العذاب د عذاب نه چې چرته خو بکی چوټي موټي راشي کنه په دنیا کې به مونږ خدای اتوار عادت د اتوار چوټي به وبکی د جمعې چوټي به وبکی کله نه کله به موکې ته قتل خپل چوټي بم بکی کوله اته سه مختلف زمونږ چوټیان وي نو د عذاب کې پکې وړي چوټي نه راځي خدای ته سوالو کې چې زمونږ نه د عذاب یو ورځ لکم شي ها نو دعاګانې چې دا خو دې داسې وای خو دعاګانې د یو بل د پاره غواړي ها حدیث کې راځي وای داسې یو دعا نه د چې سړی د غایب د پاره وکي مگر دغه دعا چې دغه په حق کې قبليږي د غایب د پاره هم مشکات شریف کې حدیث دی یو حدیث کې داسې راځي بل حدیث کې راځي د مشکات شریف کې حدیث دی وای چې یو بنده د غایب د پاره دعا غواړي نو دی خو ور سر فرشته ولاړ خدای پاک د اخر اول دل ورکی خدایا اول دل ورکی نو که چا سره نم لګي خیر دی داغه د پاره غواړي تاسو ته بم نصیب کیږي نو خدای اول دل ورکی نو دلم د اخر اول داغه نصیب کیږي ښا الله دې را نصیب کی او داسم نه چې صرف بزرګانو لبازي مور او پلار نه دعاګانې غواړه داسم نه چې صرف مشرانو نه بغواړي مشران دې د مشرانو نه غواړي عمر رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغه ورته سیب د عمرې اجازه راکا سوی ورله د عمرې اجازت را که عمرې لزما رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی ای زما وروره سوی ولا ای زما وروره موږ په خپل دعا کې مه هېروه عمر رضی الله تعالی عنہ ته سوی ای زما وروره وی موږ په خپل دعا کې مه هېروه عمر رضی الله تعالی عنہ قسم مې د په خدای باندې دا الفاظ مې دومره خوښتي که د دې په بدله کې چې دا ټوله دنیا څوک راکي دا ټول هر څه مال جیداد څوک راکي دا مې نه دی قبول خو چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم را لویلي چې ای زما وروره موږ په دعا کې مه هېروه دا الفاظ مې ډېر زیات خوښتي نو ګوره یو خو مرتبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو عمر نه دا ټول دنیا د عمرون نه ډکه شي دا راغونډ کا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه یو پیغمبر تم نه رسینور وتا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه ډیره اعلی او چته ده واغه ول سوی چې موږ په دعا کې مه هېروه نو هر چا نه دعا غواړه ها الله دې توفیق راکړي قالونو دی بول دا پرشتی بورتوی اولم تکو آیا نوی تاسو تیکم چراغلیو تاسو تا رسولکم پیغمبران تاسو بالبینات بواضح دلائل سره پیغمبران د لنور راغلی چې زمونږ نه دعاګانې غواړي سه قالون دی بورتی بلا او راغلیو پیغمبران خو راغلیو خو موږ د سړي ځامن نو قالو دی دا پرشتي بولوي فدعو اوس د ځان د پاره دعا وغواړي موږ د پکې سره کار ګورې ځان له دعا وغواړي وما دعاء الکافرین نه د دعا د کافرانو نو دا څه زجرن توبیه او وما دعاء الکافرین او نه د دعا د کافرانو الا فی ضلال مگر په تباہی کې مگر زیاده سی به مقصد را کافر د سل دعا او کی دا فتوح الشام کې امام واقدی رحمه الله لیکلی دی یو موقع باندې راهبان راغونډ شو مسلمانانو ته خیری کولی نو هغه مسلمان مشر ورته دا آیات وی وما دعاء الکافرین الا فی ضلال ورته خیری مې امکان نه کوي ان یقینا منغا اوس کو زمنګ بشانو من خو خیری او دعاګانو ته صرف پراتی عملی ته ورسنی ان یقینا منغا لننصر امداد کو رسولنا د خپل پیغمبرانو والذین او دها کسانو امنو چې ایمان یې راوړي دی فی الحیات الدنیا په زندګی د دنیا کې و یوم او په هغه ورځ یقوم الاشهاد چې پی او بدریږي دا گواهان او بدرول شي گواهان دا گواهان به پیش کړي شي په هغه ورځ باندې ښا الله رب العزت موږ د چا امداد کوو د مؤمنانو د چا امداد کوو د پیغمبرانو الله رب العزت موږ په سچ مؤمنانو کې راولي
یوم په هغه ورځ باندې یوم په دغه ورځ باندې لا ينفع الظالمین چې فایده به نه ورکوي ظالمانو ته معذرتهم هغه عذرونه د دوی بلا عذرونه به کوي که نه څوک به ویه لکه مونځ دې د ولې نه وکړي دا وجه وه ایمان دې ولې نه وروړې دا وجه وه دا وجه وه دا وجه وه دا وجه وه خو دلته خو د کافران مراد دي نو الله رب العزت فرمایي دي له به دا عذر پیدا ورنکی ولهم او د دیو د پاره اللعنت لعنت بوي الله هم دې وساتي نو د لعنت یو معنی څه ته ویلی شي د الله د رحمت نه لرې والی څه ده د دې وجې مسلمان بنده ته به لعنت نه منسوب کړي ښه چې په تا د خدای لعنت وي داسې به نه وي چې په چرګه د خدای لعنت وي په څاروي د خدای لعنت وي خلک خیرې کوي که نه د دې وجې حدیث کې راځي وي تاسو بددعا چاته مه کوئ هسې نه چې دغه وخت د قبولیت وي او هغه بددعا هغه پسې ونخلي وایږې پې ځان دم بددعا مه کوئ هسې نه دغه وخت د قبولیت وي دغه خیرې در پسې ونخلي خلک وایي که نه خدای دې په بوجۍ کې راوړه خدای دې ټوکړې ټوکړې کا نو چې هغه والله کشان راشي بیا وایي تا خو به شاته چې دی 200 ګزه بوساړی ښود او تا به چې دی بالښې ښود او تا خو به چې دی په یو لاس کې 2 منه بوجۍ اوچتول او تا نور ورسره د کس ته په جړا شي نو خبره داسې الله رب العزت فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو خیری بددعا مکوئ هسې نه دغه وخت د قبولیت وي نو دغه به تا به خپل اولاد ته کړي تا به خپل کشر ته کړي تا به خپل ملګري ته کړي خو هغه به هغه پسې انخلي او تباهي به مقدر وګرځي دکه شان چې دی څاروو ته یو څه بل ستم مه کوئ دکه شان چې دی او فرض کا که په هغه کې بیا ځای نه د هغه خیرو ځای پکې نه یا په چا د کفر فتوا ولګوله موږ یو بل وایو که نه لکه کافر شوي کافره دا هغه خو چې فتوتن وي او هغه کې د دغه فتوی ځای نه یاسې دې پې ولګولی یا دې هسې خیرې وکړې نو حدیث کې راځي چې دغه راګرځي واپس تا طرف ته الله هم دې وساتي دا راګرځي واپس تا طرف ته که په هغه کې ځای وي او قبولیت وخت وي نو هغه دې هم تباه کړه نو د دې وجې احتیاط پکار دی الله هم دې بچ کړي یوم په دغه ورځ باندې لا ينفع الظالمین فایده به نه ورکوي ظالمانو ته معذرتهم عذرونه د دوی ولهم اللعنت د دوی دپاره به لعنت وي ولهم سوء الدار او د دوی دپاره بده ټکانه ده او د دوی دپاره بد ځای دی ناکاره ځای دی الله هم دې وساتي النار یقینا اور یعرضون دی به پیش کولی شي علیها په دغه باندې غدو و عشیه سبا او بیگا سبای او بیگا یوم په یوم په هغه ورځ کې تقوم الساعه چې قائم بشي قیامت ادخلون یقال لهم وویل شي دیوتا ادخلوا داخل شي آل فرعون آل فرعون اشد العذاب غسخ عذاب تا و اس په هغه وخت کې یتحاجون چې دی وجګړی کوي فی النار په اور کې فیقولون بس بوای الضعفاء او کمزوري د دي کارکنان للذین هغه کسانو ته استکبروا چې تکبر کړ د مشران سرداران رئیسان ان یقینا كنا منغولکم تاسو لرا تبعا تابدار فهل انتم نو آیا تاسو مغنون لرکون کی عنا زمنا نصیبا صحیحا من النار دورنا قال الذين نوبوي والله کسان استکبروا چې سردارانو ان یقینا کل منگا فیها منگم یو منگ ټول یو فیها پا دی اور کی منگ خو سبب باغ کې نه یو پراته منگم پا اور کې پراته یو کنا ان الله یقینا الله رب العزت قد حکما فیصله بو کی بین العباد فمن بندگانو کی وقال الذين وبويها كسان في النار چې باور کی دي وبويها كسان چې باور کی دي لخزنه جهنم خزانچی د جهنم ته داروغه د جهنم ته ودعوا ربكم دعا غواړه در رب خپلنا يخفف عنا چې لري کی زمنګنا چې آسان په بمنګ باندې یومن یورز من العذاب د عذابنا قالوا نوبوي ورته د ملائکی دا مالک علیه السلام ورته وي اولم تكون دلته جمدانو یعنی دا ملائکی بورته وی ټوله اولم تکو آیا نه تاسو تاتیکم اولم تکو آیا نو تاتیکم نه راغلی تاسو ته نو تاسو او نو راغلی تاسو ته رسولکم پیغمبران تاسو اولم تکو آیا نه تاسو تاتیکم چرته کړو تاسو ته
نه رسولکم پیغمبران استاسو بالبینات په دلایل ښکارا سره په براهین واضح سره قالو نو دی ورتی بلا ولنا راغلو قالو نو دی ورلی فدعو بس بیا خو خپل دعا وغواړه د نرزامن شی و ما دعاء الکافرین او نه د دعا د کافرانو الا فی ضلال مگر و زیاده مگر به مقصد ده تبایدا منا یقینا لننصرو منګه امداد کو رسولنا د پیغمبرانو خپل ولذین او ها کسان امنو چې ایمان یې راوړي دي هغه چې ایمان یې راوړي دي فل حیات دنیا په ژوندۍ د دنیا کې و یوم یقوم الاشهاد او په هغه ورځ باندې چې قائم بشي گواهان و یوم په هغه ورځ باندې یوم په هغه ورځ لا ينفع یوم په دغه ورځ باندې لا ينفع الظالمین چې فائدہ بنور کوي ظالمان لره معذرتهم عذرون د دوی ولهم د دوی د بار اللعنت لعنت بوي ولهم د دوی د بار سوء الدار بد ټکانه ده د دوی د بار ناکاره زیاده د الله رب العزت موږ دغه نه بچ کی حدیث کې راځي و یو بنده چې دی وای درې پیری چې خدای پاک ما د جهنم نه بچ کی نو جهنم هم وای چې خدای پاک دې ماته مراوله او یو بنده درې پیری وای چې خدای پاک جنت را نصیب کی نو جنت سوال کوي الله نه چې خدای پاک دې ماته راوله ها الله رب العزت موږ جنت والا جوړ کی